أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ انعام پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 2 آیات نمبر 14 15 16 17 18 پنځه آیاتونه چې نو هغه به ویل کېږي. نننی سبق چې نو هغه انتهایی آسان دی، تفسیر په اعتبار سره هم او ترجمه په اعتبار سره هم، ځکه دا مضمون په درې پیرې چې نو هغه مخکې تیر شوی دی. اوس دې کې الله جل جلاله د کفارو یو بل چې نو هغوی ذکر کوي، د هغوی یو شوشه ذکر کوي. کفار چې نو هغه څه کسان د هغوی سرداران د مکې سرداران حضور علیه الصلاة والسلام پسې راجمع شولو او نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایلو چې مونږ د دې خبرې دپاره راغلي یو چې زمونږ او ستاسو په منځ کې دا کم جګړه او نفرت دی چې دا جګړه او نفرت چې دی نو هغه ختم شي. هغه داسې چې کله نه تاسو راغلي الیاذ بالله نو تاسو زمونږ په خلکو کې دی نو هغه یو اختلاف او انتشار پیدا کړی. مونږ ټول خلک مخکې په یو دی نو د پلار نیکه په دین باندې، اوس چې کله تاسو راغلي او تاسو به کې بل یو نوی دین چې دی نو هغه متعارف کو، نو د هغې په وجه باندې ښځه او خاوند په منځ کې، د رور او د رور په منځ کې، د پلار او د زوی په منځ کې، د تره او د وراره په منځ کې اختلاف چې دی نو هغه پیدا شوی دی. نو مونږ وایو چې دغه اختلاف ختم شي الیاذ بالله، او دغه اختلاف الله پیغمبر ته د ستاسو د وجې نه پیدا شوی دی. نو مونږ دا غواړو چې ستاسو دغه جګړه او د اختلاف چې دی نو هغه ختم کړو. اختلاف ختمېدو چې دی نو هغه ذریعه او طریقه نو چې د اختلاف چې دی نو هغه ختمېدو طریقې کار به دی چې مونږ به ستا د رب عبادت کوو او الیاذ بالله تو به زمونږ د رب چې دی نو هغه عبادت کوي. نو په دې طریقې سره چې نو هغه دا مسله به ختم شي، دا اختلاف چې نو هغه به ختم شي. الله جل جلاله دا آیاتونه راولېږل. ای پیغمبر ته ووایه اغیر الله اتخذ ولیا، آیا زه د الله نه ما سوا چې نو هغه بل ځان له ولی جوړ کړم، ناصرا یعنی د الله نه ما سوا زه ځان له بل چې نو هغه مددګار جوړ کړم، د الله نه ما سوا چې نو هغه زه بل ځان له چې نو هغه معین مددګار چې نو هغه جوړ کړم. فاطر السماوات والارض، الله چې نو هغه په هغې باندې دلیل عقلي ذکر کړو. هغه الله چې د هغه پیدا کړي د اسمانونو او ځمکې، د اسمانونو او د ځمکو خالق چې دی نو هغه الله دی. اوس هغه الله زه پرېږدم او د هغې الله په ځای باندې چې نو هغه بل څوک چې نو هغه عبادت لایق وګرځم، ځان له اله معبود جوړو. وهو یطعم ولا یطعم، د هغې الله صفت دا دی چې په خلکو باندې خوراک کوي، خلکو له رزق ورکوي، خلکو له روزي چې دی نو هغه ورکوي. ولا یطعم، او هغه له څوک نه ورکوي، یعنی هغه په خپله خوراک نه کوي، د خلکو چې نو هغه د خوراک چې نو څښاک د هغې انتظام کوي. هو الرزاق ذو القوة المتین، هو چې نو هغه رزاق الله چې نو هغه رزق ورکوونکی دی، د قوت او طاقت چې دی نو هغه خاوند دی. نو اوس هغه د قوت او طاقت خاوند پرېږدم او د بل خدای چې نو هغه عبادت شروع کړم. تفسیر خازن کې لیکني پیدا استفهام انکاری دی، یعنی داسې چرته هم چې نو هغه نشي کېدی چې زه دغه رب پرېږدم او د بل رب چې نو هغه عبادت شروع کړم. نو اوس بیا چې نو حضرات لیکلي دي وایي چې د الله د پیغمبر د دې تصور هم نشو کېدلی، ځکه نبي علیه الصلاة والسلام چې نو هغه سید الانبیا سید الرسل و، او د پیغمبر چې نو هغه ایمان د سکند په سکند چې نو هغه ترقی کوي، د هغې ایمان ته چې نو د هغې څوک دوره اعلی معیار یعنې ایمان وي چې د هغې څوک تصور هم نشي کولی. نو د دې کې چې نو امت ته خطاب دی چې تاسو به خلک په مختلف شیزونو باندې چې نو هغه به غولئ،
خو ته به د دغې شیزونو لالچ او دا به نه اخلي د یو خدای چې دی نو هغه په وحدانیت باندې په دې باندې به قایم او دایم او ټینګ چې دی نو هغه اوسېږي د الله نه ما سوا چې دی نو هغه به د بل چا پروا دا به نه ساتي. نو وی دا دي چې نو قل انی امرت ان اكون اول من اسلم، تو ورته وایي چې ما ته د الله د طرف دا حکم شوی دی چې زه نو هغه غاړه کېدم د ټولو نه وړاندې د ټولو نه وړاندې اسلام راوړونکی چې نو هغه زه یم. ولا تکونن من المشرکین، او ما ته د الله طرف نه دا حکم شوی دی چې زه نشم چې نو هغه د سنه د مشرکانو، یعنی الله ما ته چې تو مشه د مشرکانو نه، نو دا ما ته د خدای حکم دی. اوس چې کله ما ته دا د الله د طرف نه حکم دی نو د دې سره تصور کېدی نشي. دویم آیات کې الله پیغمبر فرمایي الله وایي تو ورته ووایه انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، تو ورته ووایه زه یریږم که زه درته د الله نه فرماني وکړم نو زه د ورځ د قیامت د عذاب نه یریږم. اگر څوک چې د الله جل جلاله چې نو هغه نافرماني وکړي نو د الله د نافرمانۍ سله چې نو هغه بیا جهنم دی، نو زه د دې نه یریږم که زه د الله نافرماني وکړم نو زما بیا جهنم چې نو آزې کېږي. الیاذ بالله. ما وی د الله د پیغمبر نه دا تصور نشي کېدی، خو امت ته دا تعلیم دی که تاسو ته څوک چې نو هغه د دنیا د لالچ عهده چې نو هغه شیزونه درکوي نو مخکې ځان ته د الله رب العزت چې نو هغه څه وکړه دربار کې وردېدل، ورځ د قیامت ځان ته چې نو هغه رامخکې کړه چې ورځ به قیامت زه بیا د الله مخې ته وردېږم نو زه بیا د دې څه جواب ورکوم. نو ځکه الله پیغمبر ته وویل وایه د انی اخاف ان عصیتو، وایه زه یریږم که زه نافرماني وکړم د خپل رب د څه نه یریږم عذاب یوم عظیم، د هغې لویې ورځې چې نو هغه د عذاب نه چې هغه د قیامت ده. من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه، الله وایي د چا نه چې د هغې ورځې عذاب واړولی شولو دی د هغې عذاب نه بچ کړی شولو، عذاب د ده نه واختېدلو نو په دغه سړي باندې چې نو د الله رحم وشو. مخکې دا مضمون ما تاسو ته وي دا څو پیرې تېر شي هلته چې نو هغه په دې عنوان سو من زحزح عن النهر و ادخل الجنة فقد فاز، چې کوم سړی چې نو هغه د جهنم د اور نه وساتلی شولو او جنت ته داخل کړی شو، دا سړی چې نو هغه په تحقیق سره کامیاب شولو. دلته چې نو هغه لفظ دا دی چې د څوک چې نو د چا نه عذاب د قیامت نه اور چې نو هغه واړولی شو دغه سړی باندې الله رحم وشولو. وذلك الفوز المبین، او دا لویه چې نو هغه کامیابي ده، دا ښکاره چې نو هغه کامیابي ده. مخکې که خیال مو کړی نو دا مونږ ویلو چې شپه ورځ کې به چې نو هغه په شپه ورځ کې به زر پیرې چې نو هغه د انسان تسرمن چې نو هغه به بدلولی کېږي. کلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غیره، نو هلته مونږ د دې چې نو هغه وضاحت کړو شپه ورځ کې به د انسان ته زر پیرې چې نو هغه به سرمن بدلیږي، هغه به دوباره بیا چې نو هغه سوځي. نو اوس 24 ګنټې را الیاذ بالله الله دې چې نو هغه مونږ ټول د جهنم نه محفوظ او مانون کړي. نو که یو انسان صرف 24 ګنټې لپاره هم جهنم نه لاړو نو دوره چې دی وسوځېده به سهلي. دنیا کې سړی چې نو هغه ګوري معمولی ګرم چېرته ګرمه پتیله هم دی چې نو هغې له لاس وړلی پریپال له لاس وړلی یا چېرته لاس یې خطا شي چې نو هغه چولیل سره یې لاس ولګي چې نو ایټر سره یې لاس ولګي نو څو ورځې بیا د هغې معمولي پړاقې نه ده ته تکلیف وي، بیا چې یو انسان دومره چې نو هغه لاړ شي. نو ځکه الله وایي ذلک الفوز المبین، کوم سړی د جهنم نه چې نو هغه خلاص شولو د دې سړي دپاره لویه چې نو هغه کامیابي ده. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، الله وایي نو هغه که چېرته الله پاک چې نو هغه تا ته څه وکړي ضرر چې نو هغه رسول غواړي فلا کاشف له الا هو، نو د الله نه ما سوا بل څوک داسې شته نه چې د هغه د عذاب لري کي. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، او که الله تعالی چې نو هغه څه خیر ورسوي نو هغه په هر شی باندې چې نو هغه قادر دی. علامه بغوی رحمه الله چې نو هغه د دې متعلق به چې نو هغه د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت نقل کړی دی، مسند احمد کې هم دی او دغه روایت چې نو هغه ترمذی کې هم دی، ابو داود شریف چې نو په هغې کې هم دی، مختلف چې نو احادیث کتابونه راغستې، تفاسیر راغستې، خازن راغستې، ټول تقریبا تفسیرونه هم په دې ځای کې دغه آیات دغه حدیث مبارکه چې نو هغه راغستې دی. مفهوم د هغې دا دی وایي چې زه یو پیره حضور علیه الصلاة والسلام سره په سورلی باندې چې نو هغه شاته ناست وم، ردیف ویلی کېږي چې شاته چې نو هغه سره جوخ ناسي، مخې ته یو کس ناسي بل پسې شاته، لکه څنګه چې بلې موټرسایکل باندې چې نو هغه دوه کسان ناسي یو بل ته بالکل نږدې. زه داسې د الله پیغمبر ته نږدې ناستلم، حدیث مفهوم دا دی وایي ما ته نبي علیه صلات وسلام چې یا غلام ای ماشومه، ما ورته چې لبیک یا رسول الله، د الله رسول به وایي چې حاضر یم، ما ته چې احفظ الله یحفظک،
د الله چې دی نو هغه د حکمونو حفاظت کوه، الله به چې دی نو هغه ستا حفاظت کوي. احفظ الله تجد الله تجاهک، د الله چې دی نو هغه حفاظت د الله د حکم د هغې چې نو هغه تابعداري کوه، الله به تو خپل مخې ته چې دی نو هغه مومي. اذا سألت فاسأل الله، او کله چې تو سوال کې نو د الله نه چې دی نو هغه سوال کوه. اذا استعنت فاستعن بالله، او کله چې تو مدد غواړې نو د الله د ذات نه چې دی نو هغه مدد غواړه، د الله نه ما سوا چې دی نو هغه د بل چا نه مدد مه غواړه. او بیا راته چې دی نو الله پیغمبر فرمایل لو اجتمع الناس، که چېرته چې دی نو لو اجتمعت الناس، دا ټول خلک چې دی نو هغه په راجمع شي، الا په دې خبرې ای یضروک چې دوی تا ته چې دی نو هغه ضرر در ورسوي، نو دوی تا ته ضرر نشي در رسولی مګر هغه چې کم الله رب العزت چې نو ستا په تقدیر کې کم لیکلی. او که چېرته چې دی نو هغه دا ټول خلک چې دی نو هغه دوی راجمع شي، الا په دې خبره ای ینفعک چې دوی تا ته چې دی نو هغه نفع در ورسوي، فایده در ورسوي، خو دوی تا ته فایده نه نشي در رسولی سوا د هغه نه چې کم الله ستا په مقدر کې چې نو هغه لیکلی، د دې نه ما سوا چې دی نو هغه نشته. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله مشهور معروف د هغه یو څه کتاب دی، یو چې نو هغه داسې ډېر دی خو غنیت الطالبین، او دویم چې دی نو هغه فتوح الغیب. د فتوح الغیب دا دواړه چې نو عربی کې دی، بیا اردو کې چې نو هغه ترجمه شي. فتوح الغیب کې چې نو هغه بیا د دې نه وروسته لیکلی دی، وایي هر مسلمان چې نو هغه ینبغي للمؤمن، هر مسلمان د پاره چې نو هغه دا مناسب او لازم ده چې دا حدیث د خپل ظاهر او باطن جوړ کړي، خپل چې نو هغه د ظاهر او د باطن جامه جوړه کړي. مقصد دا نه چې دا حدیث هر سړی ځان ته چې نو هغه یاد کړي او د په دې باندې چې نو هغه عمل کوي چې الله رب العزت که زما ته ضرر میلایږي دا به د الله له طرف نه چې کوم مقدر اخوي، که نفع دا به چې نو د الله له طرفه، که زه سوال کوم نو د الله نه به کوم، که زه مدد غواړم نو زه به صرف د یو الله نه غواړم، او زه به د الله د هر حکم چې نو هغه تابعداري کوم. نو ځکه الله رب العزت هم وایي که چاته الله پاک وغواړي د ضرر رسولو فلا کاشف له الا هو، دغه ضرر دا د الله نه ما سوا چې نو هغه بل هیڅوک چې نو هغه نشي لري کولی. وخت میاس یو واقع چې نو هغه کتله بهرحال د ضرر پورې چې نو هغه راله لږ ډېر مناسبت ورسره خوري د دغې باندې. اوس الله چې نو هغه غواړي بیماریانو متعلق د دې ټولو یو کس چې نو هغه رارتاو شوی نو چې کله رارتاو شوی نو د هغه بیا چې نو هغه سرته یو رګ به لګېدلی بند شوی وی، نو غوږ کار نه کوم، دنیا اسپتالونو ته کراچۍ اغا خان پورې دې پورې وګرځېدلو، نو کم کس چې سره و د هغه خبره کوم، نو دې پورې وګرځېدلو خو د هغه چې نو هغه علاج ټیسټونه هر څه کوي، هغه پاک دی، اوس ډېر رارتاوېدو سره کوڼ شوی ولې دی. هغه په دې لیکلي چې د حضور په هر تعلیم کې چې نو هغه سره د انسان دنیوي اخروي خیر دی. نو هغه نو هغه د دغه پرنجي متعلق لیکل چې کله پرنجي وکړي نو دې به نو هغه چې الحمدلله، نو په دې باندې چې نو صدا کی وی بهرحال دا چې نو هغه ته بیا وی چې یو ټیسټ بل دی هغه به کې سبب راشي. وی دا هغه نو عکس و مرګره په دې کراچۍ کې دا هغه یو حکیم له بوتلو مشر سره، هغه حکیم له چې بوتلو هغه کتل دا دی، هغه ورته چرته پان والا دکان نسوار والا دکان خو ته لاړ شي، داغه نه تازه نسوار نو هغه راواله او داغه د په سپیم مو کې ولګو چې د خصم مو پرنجيږي. آج کله وکړلو وی د سړی چې نه هغه سم مو پرنجېدو چې و پرنجېدو د هغې سره د یو رګ بند شو، هغه کولاو شو. چې کولاو شلو دی چې نو هغه ډاکټر څخه خبرې کولې د واورېدې، بیا ډاکټران تپوس وکړو، هغې دی چې رارتاو شو د یو رګ بند شو او رګ بندېدل چې نو هغه په دې سره کېږي. د اصلاحي مدلل تقریرونه دا یو کتاب دی، د هغې کې هم دقه لیکلي ډاکټرانو چې نو هغې په دې باندې انګریزانو چې نو هغه تجربې کړي دي، ریسرچ یې کړي دي، هغې چې مونږ کتل ده نو هغه وی چې د انسان بعضې رګونه داسې نري نري چې نو هغه د دماغو کې رګونه دي چې کله د انسان پرنجې نه کېدله دا نه راځي، نو بعضې کرت هغه داسې بند شي چې د دې نه د انسان پالج وهي. نو چې کله د انسان الله پاک په د پرنجې راولي، ځکه حدیث مبارکه کې راځي ترمذي روایت چې نو هغه مفهوم دی العطاس من الله، چې پرنجې دا د الله د طرف نه دی، التصعب من الشیطان
او اګرمې چې دی نو هغه د شیطان د طرفه دی نو پای کې دی نو هغه نو دغه رګ چې دی نو هغه دغه رګونه الله پاک په دغه پرنجي سره دی نو هغه کولاو کی نو بیا د فالج او د دې شزن نه چې نو هغه بشي بهرحال نو الله چې کله وغواړي نو داغه د الله نه ما سوا بل څوک دی نو هغه بیا نشي لري کولای ولی وهو على كل شيء قدير هغه الله په هر شي باندې نو هغه قادر دی وهو القاهر فوق عباده او هغه غالب دی په خپل بندګانو باندې وهو الحکیم الخبیر او هغه الله د حکمت خاوند دی او هغه خبردار دی داغه علم هم چې هغه سره لا محدود دی خبر ورته هم د هر چا دی اوس هر سړی نسی ولینا ته د الله پاک په هر یو فعل کې هر یو کار کې چې نو هغه حکمت دی د هغه حکمت ته الله پاک چې نو مهلت ورکړي الله دې موږ ته خپل کلام صحیح په نصیب کړي قول اوای ورته پیغمبر غیر الله آیت الله نه ما سوا اتخذو زو ونسم ولیا دوست فاطر السماوات چې هغه پیدا کون کې د اسمانونو ول ارض او د زمکې دی او هو او هغه لا یطعم په خلق باندې خوراک کوي ولا یطعم او د هغه سو خوراک نه ورکوي نه په خپل خوراک نه کوي قول اوای انی امرت بشک ما ته حکم شوی دی ان اكون دا چې زو شم اول من اړم به من هغه څوک اسلام چې اسلام راوړون کې اسلام راوړی ولا تكونن او ما ته حکم شي چې مکه غتو من المشرکین د مشرکانو نه قول او ورته پیغمبر انی بشک ازو اخاف یریګم ان عصیت ربی کچری زنا فرمانیو کم د خپل رب عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوینا ما یصرف عنه د چانه چې عذاب واړ ولې شو یوم اذن په دغه ورځ فقط رحمه نو پاغه باندې بشک رحم وکړي شو وذالک الفوز المبین او دا د کامیابی ښکارا و ای یمسسک الله او کچری ورسیتا ته الله پاک بزر س تکلیفو فلا کاشف له الا هو نو نشته دا غیل سوک لري کون کې سوا د اغي الله نه و ای یمسسک او کچری ورسی الله پاک ته بخیر س خیر فهو على كل شيء ان الله پاک پر شی باندې قدیر قادر دی وهو القاهر او هغه غالب دی فوق عباده په خپل بندگانو باندې وهو الحکیم الخبیر او هغه الله د حکمت خاوند او خبردار دی